بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم د سلطان محمود غزنوی رحمه الله د دیو وزیرو چې داغه نوم ایازو د ډېر محبوب او د ډېر نږدې او وفادار وزیرو د دک وزیر یو عجیبه واقعه ده ستاسو مخې ته نن ذکر کوم. دک وزیر په دربار کې به اوسېده د بادشاه سره. د ده یو ځان له کمره وه، هغه کمرې ته به دی اکثر ته او ډېر وخت به هلته په خبرو اترو کې اخته و. بیا به راووته، وزیران چاکران نور د سره حسد کو او د هغه حسد په بنا باندې هغوی وي چې دا څه معامله ده چې د ایاز دې کوټګۍ ته ورننوځي او په دې کې تر ډېر وخته پورې غیبي او اکثر بار بار دغه ځای ته ځي او تماشه وکړي او بیا راشي. بادشاه ته وی سلطان محمود غزنوي ته چې په دې ایاز باندې زمونږ شک دی، داسې معلومیږي چې د ستانه څه پیسې قیمتي جواهرات سونه چاندي دا پټ کړي دي او دې د هغې تماشې لذي راځي. سلطان محمود غزنوي ته په خپل د ایاز وزیر باندې ډېر اعتماد و. هغه وی چې داسې ممکنه نه ده، داسې نشي کېدی. خو د وزیرانو په اصرار باندې بادشاه وی زه ورشئ تاسو تالاشي والئ د ده کمرې چې د ده په دې کمره کې څه دي چې دی هر وخت تماشې له ځي. نو وزیران او نوکران ورننوتل، د کمرې تالاشي یې واغسته. په هغه کمره کې صرف یو جوړه زړې جامې او زړې سپلې پیزار د اومونتل، نور هېڅ نه و. هغې وی داسې معلومیږي چې ده د هیرې او جواهرات یا پیسې کومې چې د باچا نه پټې کړي دي دی چې د کنده کې خښې کړي دي، ځمکه کې یې پټې کړي دي. نو لګیا شو کودارې او ګینترۍ راواغېستې، ټوله ځمکه یې وکنسته، ټوله کوټه یې وکنسته، خو هغه خزانه یې پیدا نه کړه. باچا سلامت لرال وی باچا مونږ خو هغه سره هېڅ نه موندل سوا د یوې جوړې نه او یو جوړه سپلې نه. دا یو جوړه پیزار دی او یو جوړه جامې دي شتېدلې، هغه هم وموندې او له دې نه علاوه خو کوټه کې هېڅ نه و. باچا ورته وی تاسو الزام ولګو، تاسو بدګماني وکړه په ایاز باندې، لہذا تاسو ته به د دې سزا میلاویږي. هغې ډېر پریشانه شو. بادشاه وی سزا به د ایاز درکوي، زه به نه در کوم، ځکه چې په هغه الزام او تهمت او بدګماني کړې ده. ایاز یې راوغوښت، هلکه ایازه دغسې معامله ده، دا ستا مجرمان دي، په تا باندې بدګماني کړې ده. ایاز وی بادشاه سلامت، ستاسو مخکې به زه څه خپل اړر او حکمراني وچلوم. بادشاه ورته وی ښځه نورې خبرې به کېږي، خو دا راته ووایه چې دا معامله څه ده، دا په څه معامله کې به ته چې کوم دی دې کمرې ته دننه بار بار تلې، دا جامې د څه دي په هغه کمره کې؟ ستا په هغه کمره کې خو د یوې جوړې شتېدلې جامې او زوړ پیزار زړې سپلې له دې نه علاوه بل هېڅ نشته. دې پیزار او دې جامو کې څه کمال دی؟ ایاز ورته وی حضرت ام د دې جامو ملاقات له به زه تلم. هلکه د دې څه مطلب؟ د دې جامو ملاقات له به تلم او ځان ته به مې خپل زوړ وخت او خپل اصلیت یادو چې ایازه ته خو نن د بادشاه وزیر یې
خو خیال کوه ګورې خپل اصلیت او خپل حقیقت هیر نه کې. ډېر هوښیار وزیرو. باچا سلامت وی تاسو ته ما نه وي. مولانا روم رحمت الله تعالی علیه فرمایي د دې واقعا نه موږ ته دا معلومه شوه چې ای انسانه په دنیا کې که ته هر قسم عہده درته میلو شي، مالدار شي، دنیاوي لحاظ سره یا اخروي لحاظ سره مرتبه والا شي، خو خپل اصلیت ګورې هیر نه کې چې د خورو نه پیدایي او دکه خورو ته وځي همدکه ستا اصلیت او حقیقت دی.